نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. عزتمندو منگا 13 جمعہ دا بیان کړه چې په اسلام کې اول سلور لومبني مسلمانان پای کې اول نمبر حضرت خدیجه الکبرى، په دویم نمبر په ماشومانو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، او په دریم نمبر په غلامانو کې حضرت زید بن حارثہ، او دغه شانتي په بالغانو کې اول نمبر اسلام راوړونکي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د وړوکوالونه ملګرتیا وا. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډېره زیاته مینا وا، محبت. یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو سره ناشته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه چې زما درې خبرې ډېرې خوښې دي. ورپسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا الله رسوله درې خبرې زما هم ډېرې خوښې دي. یو خبره مې دا ډېره خوښه ده چې ما همیشه ستا مخ ته کتې، او دویمه خبره ده چې زما جیب دا تخپل جیب وګڼې چې کلم ستا پیسې په کار راځي او ته راځې زما په جیب کې چې کوم دی ګوتې وې ډایرکټ په خپله رالې، ما ته دا وینام نه کې. دا خبره مې ډېره خوښه ده. عزتمندو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړو د مکې کافرانو به هغه ته ډېر زیات تکلیفونه ورکول، آخر ډېر سخت تنګ شو او باقاعده چې کوم دی سلک شانتې سامان یې ځان سره راواغوستو، مدینې منورې طرف ته روان شو. په لاره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته ورځي، ابوبکر چېرته روانې؟ ورته وایي د الله رسوله زه د مکې کافرانو ډېر زیات تنګ کړی یم، زما مدینې منورې ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل ابوبکر لږ صبر وکړه، الله رب العزت په ما ته د هجرت حکم کوي. دواړه به یو ځای لاړ شو. سټیم پس الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د هجرت حکم کوي. نیمه شپه ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړې، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورې وټکو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فوراً راووتو. نبی علیہ السلام ته تپوس کوي ابوبکر ته نه وده شوې؟ د الله رسوله د کم وخت نه چې ما ته تاسو خبره وکړه چې الله رب العزت به ما ته د هجرت حکم کوي، د هغه وخت نه واله تر اوسه پورې ما په خپل ځان باندې د نیمې د شپې خوب حرام کړی دی. ما وایي چې اصل نه الله رب العزت به تاسو ته د هجرت حکم کوي او تاسو به راځئ په نیمه شپه کې زما ور به وښې، او اصل نه چې کوم دی زما په دې راتلو کې وخت ونه لګي. دومره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت. نن موږ تاسو په خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې زموږ او تاسو د نبی علیہ السلام سره څومره مینه ده، څومره محبت دی.